تاسو ټلیفون کوئ او دکان نمبر او دا شی او ته ښایي او که یو سړی تاسو کینوئ نو هم کینولی شئ چې دا مټه د ګداګرو نه د غلو د منشیاتو غلطو خلکو نه پاکه شي نو دا زما هم ذمهوار دی ستاسو هم ذمهوار ده خو ستاسو نه هغه خبره ما ته ممکن ده چې موږ هر ځای ته په مختلفو اندازونو باندې خلک راځي نو تاسو به دغه تعاون کوئ انشاءالله موږ به ما دا پمفلیټ چاپ کړي د دې نه علاوه موږ کرایهدار او مالک ته هم وایو چې جرم پیشه خلکو له هغه کور یا دکان په کرایه نه ورکوي وجه دا ده چې ټوله مټ او ټول دیارلسونو کول سره د پاپت کي که نه نو دغه کرایه ورو هم په کار ده تاسو راغلي بل پکې ځای ارس کومه دي سټیج ملي ولاړ دي اکثر پکې داسې کسان دي ما اکثر شر راځي اسرار صاحب دلې زموږ نه برګري ټول ولاړ دي چې په دې ځای دلته گرین چوک جوړ کړل سو پرتګا خرڅي سو بنیر خرڅي نه مې اعتراض نشته چې چا پرې راځي نه کوم جی خو لکه ما ته ولاړ دي زه ته څنګه لرکیږي زمونږ کم کرایهدار مالک مکان چې کم کرایهدار لا دکان ورکوي یا کور ورکوي نو هغه د هغې تپوس مخکې کوي او د هغه تانه کې انټریم کوي او د هغه تپوس تم کوي ټیک ته موږ به د کرایي محتاج د هر څه به موږ ټول نیمګړي ده خو داسې نیمګړي هم نه ده چې موږ 10 روپۍ به چاله نه ورکوو وجه دا ده چې د دې سره دا ګداګره ده نو چې تاسو پیسې نه ورکوئ خود به خود به مټې ته هغه ورکوي بیا به چې د مټې خلک پیسې نه ورکوي څه شي له زور د خپل مټي میډیا مرګرو د ټول پریس کلب مرګرو د خسته باچا او د بهر علي سبزي د ډېر غټ مشکور یم چې زما سره همیشه وګ په وګ څنګ په څنګ ولاړي نو د دوم دیو جهان مننه او د دوم مشکور یم بیا زه د خپل تانه د ډي اس پی سي د سچو سه بو د ټولو سټاپ کاغه پولیس ته کاغه د ټریفیک وارډن د ټولو مشکور یم چې هغه زمنګ سره په بازار کې کم اقدام کوي او کوم وګ په وګ څنګ په څنګ ګرځي او کم خدمات کوي نو هغه ته زه د هغه توضیح خراجي تحسین پیش کوم خو منګ په دې سلسله کې بهر علي سبزي راغلیو نه چې داغه غټه خبره دا وه چې په دې بازار کې کم حالات شروع ګداګرو خلاف چور غلاګانو والا تاسو په خپل تاسو د وړاندې وه نو په هغې کې موږ دا پمفلیټ چاپ کړی او موږ خپل میټینګ وکړو ډي اس پي صاحب او سره د خپل فورسز د خپل تاڼې نو هغو کې موږ دا فیصله وکړه چې موږ به دا پمفلیټ چاپ کړو او دا به موږ ورکړو د دې نه به دا خلک ځان له پټو سټیټ وباسي بر وخت زموږ سره رابطه کوي انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده ګداګر نو به انشاءالله دا مټه پاکوي د چور چغار نه به انشاءالله دا مټه پاکوي نو زه په دعوه سره یم خو ستاسو د تعاون ضرورت دی موږ ته ستاسو د تعاون نه بغیر ناممکنه ده انشاءالله چې تاسو زموږ سره وکړئ دا ممکني نو زه بیا د ټول دیو جهان مننه بیا به دې کې زه مالکانانو ته دکاندارانو ته کور کرایونو هلته هغو ته هم دا اپیل کوم چې تاسو چاله کور په کرایه ورکوئ دکان ورکوئ بېشکه ستاسو کرایي شی دی دا زموږ د دې ځای خبره ده او د کرایي خبره ده خو د ده شا ګورئ چې د په شا څه دی جرم پیشه راغلی دی د پېښور نه راغلی دی د پنجاب نه راغلی دی د پینډۍ نه راغلی اسلام آباد نه مردان نه د هر ځای نه چې دی راغلی خو د ده شا وکتی شي چې دی په څه کې ملوث دی که نه دی پاک دی نو بېشکه که پاک سړی نو کور او دکان د کرایې شی دی هغه لی ورکوي زه ډېر ټولو دکاندارانو ته بیا پرزور مطالبه کوم او اپیل ورته کوم زما دکانداران ډېر غیرتمند دکانداران دي زه د مټې دکاندار ته سلام کوم زه د هغو مشکور یم او د هغو شکریا ادا کوم داسې نور دکانداران به انشاءالله ما په پاکستان کې نه لیدلي کوم چې ماله خدای په مټه کې راکړلي زه هغو ته سلام کوم خو هغو ته دا هم ویم چې 4 انې یا 1 روپۍ یا 10 روپۍ به چاله خیراتمار له یا ګداګر له نه ورکوئ ولې چې د هغو په مټه کې
کې دا ځای ورک شي نو دا په خپله دې طرف ته روخ نه کوي. تاسو چې هغوله دا ورکوئ نو تاسو په خپله پته ده چې په هره محله کې په هر کلي کې په هر ویلیج ګونسل یونین ګونسل یا په تحصیلي ګونسل مټه کې تاسو به غریب هم معلومي ناچار به هم معلومي د هغه سره پټ په پټه کوئ د هغه کور ته وړئ که ستاسو د لاسه پاو بینډۍ کېږي پاو ټینډۍ کېږي 10 روپۍ کېږي هغه له ورکوئ هغه مستحق دی. دا مو خلک مستحق نه دی چې د کوم ځای نه راځي د الله د بنګانه او زمونږ شریفې زنانه زمونږ شریف خلک تنګئ نو دا یقینا ملګرو زما دکاندار په دغه کې چې زه کله خفګان وینم نو بیا ما ته ډېر خفګان وي چې کله زه د خپل دکاندار په مخ کې خوشحالي وینم نو په هغه ورځ ما ته سکوني نو زمونږ دا پمپلیټ ورکړی دی خلکو له د دکاندارانو ته بیا دا اپیل کوم چې چاله به چندې نه ورکوئ چاله به 10 روپۍ نه ورکوئ هاي که دا هر ځای نه راځي ستاسو جوماتونه دي د مټې د بازار ستاسو په کلي کې جوماتونه دي د هغې بیلونه ورکوئ په هغې کې کار کوئ تاسو ته معلومي د دې خلکو نه ګریزر وکوئ چې کم خلک راځي نو ستاسو په تعاون باندې په دې نمبرو باندې به زموږ سره رابطه کوئ. زه د مټې د پولیسو د میډیا د ټولو وروڼو مشکور یم. زه ستاسو خادم ستاسو د مټې بازار خادم او ستاسو ورور ستاسو ډېر مشکور یم او ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د دې موقع مناسبت سره به یو څو خبرې وکړو د صدر صاحب او د دې مرګرو د دې دا ټیمو د چې نن دا کمپین کې به سره موږ هم شریکو دی هم دا ټول بازار دا دکانداران چې کم دي د هوټلو والے دي د منډایو والے دي نو د صرف د دې آګاه کولو زمونږ دا مقصد و چې دا کم خلک راځي غیر خلک راځي زمونږ خپل د سواد خلک چې نو هغه موږ پیژنو هغه غلط کار نه کولی شي او که څوک یې کوي نو هغه هم کاروایی کوو خو دلته بازار ته چې راځي نو زیات د بهر ځایونو خلک راځي نو دغه زمونږ یو موخه موږ وچلو په دې ټول بازار کې وګرځېدو دا پمپلیټ هم د ټول لور کو ان شاء الله په دې کې زمونږ د ډي اس پي صاحب د تانې د ټولو لمبرې شته نو تاسو به دغه تعاون د خلکو نه نن په دې موقع مناسبت سره زه دا غواړم چې کله داسې یو خلک راشي چې هغه د ګداګرۍ په پیشه کې هغه غلط کار کوي غلط جرم کوي نو موږ ته په ټایم باندې اطلاع کوئ. دویمه خبره به دا وکړو چې دلته کې ځینې خلک راشي تاسو ورته په کرایه باندې ځایونه ورکوئ نو تاسو دغه مهرباني کوئ چې څنګه چې صدر صاحب ووایي د هغوی نه صرف دا معلومات کوئ دا وریفیکیشن کوئ چې یاره تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ او د هغې باقاعده اوس یو قانون پاس شوی دی چې د هغه باقاعده انټري به کوي نو چې هغه انټري تاسو وکړئ او دا پاسبل شي چې یاره دا کسان چې کوم دي نو دا روغ دي او دا صحیح خلک دی نو د دې موقع مناسبت سره تاسو له ټولو شکریه ادا کوم انشاءالله او دا چې څه تاسو ته څه تکلیف وي څه قانوني څه دغه وي هغه به موږ کوو که خیر انشاءالله د سواد پولیس په ستاسو سره هر ټایم شانه به شانه ولاړي صدر صاحب هم زموږ سره په دې کې تعاون کوي او دا لمبر یې موږ تاسو تقسیم کړي چې څه مسله یې څه دغه نو په ټایم موږ ته اطلاع کوئ ستاسو د ټولو بیا یو شکریه والسلام مهرباني.